افسر علي بن عمر جی سابقه جن سیکټری میوس پر ورکر یونین تاسو ته مخاطب ما زموږ د ملګرو خو تاسو سره جی تفصیلی خبرې وکړې خو زه تاسو ته د صوبایي حکومت په دې ظالمانه اقدام باندې خبرې وکم کراغوي په بې حسۍ باندې تاسو سره خبرې وکم ځکه چې د 13 دوه نیمو کالونو دا بلدیاتي ملازمین بالخصوص د 400 والا بلدیاتي ملازمین چې دوی څومره رسوا کړل او دوی رسواکۍ لګیا دي او باوجود د دې چې موږ په سټرایکونو باندې ستړي شو تاسو میډیا ودرونه زموږ ټول خبر یې نن تاسو لکه زموږ د رغته وګوره چې نن زموږ د علامتي هړتال دی باوجود د دې نن موږ ټول سټاف تل د خپل ډیوټي وکړو بیا راغلی خپل سټرایک ریکارډ کوو دلته وزیر اعلی صاحب یو ایجنډا جوړه کړې ده چې هغه کمشنر لیول باندې چیف سیکریټري او چیف سیکریټري بیا د کمشنر لیول باندې ډیپټي کمشنر ته راغلی ده نو موږ هغه اپریشیټ کوو هغه ښه اقدام دی چې دا وشي خو زه دا وایم چې لکه ډي سي صاحب خو روزانه چې کم دی نو اووه او اته ټاسکونه د ټیمې 400 ته رالیږي او لیږي چې دا ټایم باونډ دی او دا به په 24 غنټو کې خو دا ډي سي صاحب تقریبا یو نیمه میاشت شو موږ د خپل حالات نه خبر کړی دی چې ګوره موږ سره د تیلو پیسې هم نشته موږ له باقي پمپ تیلو پیسې نه راکوي موږ سره شپږ ګاډي ولاړ دي موږ سره د ریپیر پیسې هم نشته نو آیا زه ډي صاحب نه دا یو سوال کوم چې ډي سي صاحب تا زما د لوکل ګورنمنټ د ګرانټ لپاره دما یو چټۍ کړی ده کنه ته صرف دا ټاسکونه ما ته رالیږي او دا ټاسکونه زه به ټاسک به زه کوم زه به د خپل لاسو خدمت کوم خو د تیلو پیسې زه د کور نه راوړم تیل واچوم زه د ریپیر پیسې د کور نه راوړم او دا ګاډي ټیک کم نو مهرباني وکړه ته خو ټاسکونه رالیږي چې موږ خپل کار کوو موږ خپله ذمهواري پیژنو خو کم از کم ته د سټاف ته د ملازمینو د حالاتو ته مو ګوره کنه یو طرف ته د مهنګایي دی طوفان ته وګوره بل طرف ته څلورو میاشتو پنشن نشته د ټولو نه ادنا کار چې کم دی نو هغه دا ټیمې 400 کوي دی به یخنۍ کې دا سنیټري ورکر چې کم دی ویڼو ته کوشي او لختي پاکوي د 1 بجې پورې د 2 بجو پورې او بیا تر 22 تاریخ پورې غله تنخواه نه ورکې نو کم از کم چې تنخواه نشي ورکولې نو کم از کم اپریشن ایکسپینډیچر خو به نور بوج خو به مه راچوه که نه دا شته بوج خو به کم که که نه د شپې د ماښامه پورې به زما ماښام خیال و ماښام بانګونه وي او زموږ ټرکټر لګیا په ډمپینګ ګراونډ کې کار کوم ورته لکه څه کوې دا خو شپه را یاره وی ډي سي صاحب په مردانو باندې راوتېروي چې پلاني ځای کې ګند دی نو ډي سي صاحب ته خو پر لاره باندې سهار او ماښام ځای راځي نو دا ګند تاره سهارې نه لیده نو د سهارې نه به د ویډیو دا ګند به اوچت کړو نو هغوی د ورځې خپله ډیوټي مو کړه تا او د شپې بیا بل کار یاد کړه نو غریب خو ملازم دی ته انسپکټر ته رنګ وکړي انسپکټر بیا هغه ته ووایي تنخواه نشته او د شپې پورې ستا ګاډي ګرځي مهرباني وکړه موږ نه دا بوجونه موږ نه واخلې موږ له بیا یو ایډیشنل ګرانټ د ایجنډې لپاره د وزیر اعلی صاحب چې کومه ایجنډا را موږ له دې لپاره یو ایډیشنل ګرانټ راکې هغه به موږ نه په پنشن کې استعمالو نه به په تنخواه کې استعمالو او به موږ صرف په تیلو کې استعمالو هغه به موږ پر ریپیر کې استعمالو نو ستاسو چې کومه ایجنډا ده هغه به صحیح رغته به هم رسي عملي اقدام رغه به سي کېږي که نه اختتام به سي کېږي یو طرف ته زما تنخواه نشته زما پنشن نشته دا بوډاګان تاسو لږ وګورئ جي دا 40 کاله د محکمې له رغه وکړي خدمت وکړي او بیا حل دا راشي چې د دوی له د 8000 او 10000 او 15000 روپۍ پنشن نشم ورکولی دا څلورم پنشن دی قسم په خدای دا غریبانان راځي او دلته د خیرمارانو په شان پرې دفتر کې ناست دي او یو بانه او یو بله بانه ورته مونږ کوو ردې ځای نه ځي نو زموږ صوبایي حکومت ته دا سوال دی او د خپل ډیپټي کمشنر ته هم زموږ سوال دی چې دا کم ټاسک مزید چې کم دی وزیر اعلی صاحب را روان دی دې لپاره موږ یو اډیشنل ګرانټ راکړه چې موږ دا ستاسو دا کم ټاسکونه چې دا موږ بر وخت صحیح طریقې سره وکړو او صوبایي حکومت ته دا وایو چې مهرباني وکړئ زموږ یو ایپیټکس تاسو سره پروت دی او تاسو یو ګرانټ موږ ته د ګرانټ په شکل کې یو انټرم ریلیف راکړئ چې دا کم از کم دا پنشن او دا تنخواه دا برننګ ایشو پې موږ ختمه کړو او موږ نه غواړو چې موږ میوس پر سروس بند کړو خو که ستاسو دا حلي او دا طریقې نو انشاءالله بیا موږ خپل اټل فیصله کړې ده انشاءالله نن زموږ علامتي هړتال شروع شو بله ورځ بیا موږ انشاءالله د ګل پروز به چوک ته ځو او هغې نه بعد به میوس پر سروس انشاءالله بغیر د څه خبرې به بندو او ګورو به چې مخکې څه عمل لري